السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم عبدالرشید او تاسو ګورئ مون ټیکنیکل. نن به په دې ویډیو کې موږ وایو چې موږ به په خپل د ویډیو دپاره ښایسته تامنیل څنګه جوړو. نو راځئ چې یو ښایسته تامنیل جوړ کړو. د ټولو لومړی به موږ کولی وکړو پلی سټور، او پلی سټور کې به موږ سرچ کړو پکسل لیب. پکسل لیب دا یې په سر راواغېستو، دا به اوپن کړو. دا الریډي د ما سره انسټال دی. نو زه دا د بیک سایډ د کوم ځای کې چې ما سره پروت دی دا هغه ځای نه کولاوهم. انتهایي اسان کار دی، دومره ټایم پرې نه لګي او ډېر یو ښایسته تامنیل جوړېږي. نو دا به کولی وکړو مونږ د منځ کې دا به سکیپ کړو او راواپلو پکسل لیب. دا د کین ماسټر سره خوا کې دا پکسل لیب ما کولی وکړو. په دې کې دا زوړ یو تامنیل پروت دی، دا به ترې ډیلیټ کړو. د ټولو لومړی به موږ دې له سایز ورکړو، امیج سایز. امیج سایز کې کسټم چې کوم آیکن دی دا به موږ کلیک کړو. صحیح شو. ستاسو د اسانۍ دپاره لاندې به راشو یوټیوب تامنیل. صحیح شو. لاندې یوټیوب چینل بیانونه، لاندې یوټیوب تامنیل 1280 720 د دې سایز دی. صحیح شو. دا سایز به له موږ ورکړو. د هغې نه بعد کې چې کوم دی که نه موږ به په دې باندې رایټینګ وکړو. صحیح شو. رایټینګ به راوالو. دې نه پس به مونږ پې کلیک کړو په ټیکس باندې. نیو ټیکس راغی. صحیح شو. دلته کې به زه ولیکم په پښتو کې په یوټیوب به ویډیو څنګه اپلوډ کوو. دا ما کلیک کړو. بیا د دې زه سایز هم برابروم چې سایز په کومه طریقه باندې برابریږي. ټولو نه بیا به دې له مونږ ورکړو کلر. دې له ما ریډ کلر ورکړو. دا والا ریډ کلر، ریډ کلر ما کلیک کړو. صحیح شو. بیا رالو فونټ ته. په دې کې دې ته نور فونټ هم ایډ کېږي. که څوک نور فونټ ایډ کول غواړي نو ما په دې چینل کې لاندې ویډیو ورکړی دی، هغه وګورئ. او که نه دی کې خپل چې کوم دی یو څو قسمه دې کې خپل فونټ دی. دا فونټ چې کوم دی زه اکثر دا فونټ استعمالوم. نو دا فونټ ما په دې باندې سلیکټ کړو. دا خط لږ اوږد دی، دې ذره لنډومه لږ چې لاندې باندې راشي. دا به څنګه کوم؟ دا به لاندې باندې کړو چې دې خوا مونږ یا پکچر یا څه شی لګوو یا څه آیکن لګوو نو چې مونږ سره هغه په دې کې ولګي. بیا د سایډ نه د رایټ سایډ چې کوم دی د دې نه به مونږ دا لږ رالنډ کړو لاندې. دا به 2 لاینه کړو. صحیح شو. او دا به لږ راغټ کړو. بیا به راشو دې خوا شیډو، دا سټروک له سټروک دی بارډر دی رهي. صحیح شو. بغیر د بارډر نه دغه نه ښکارېدی مونږ وایټ بارډر ورکړو او لږ شانته کې به دا بارډر والا چې دی غټ کړو. بیا به راشو شیډو ته. شیډو چې د دې له به بیا ورکړو بلیک شیډو. صحیح شو. دا به پې انیبل کړو. نو مونږ ته به چې دی نو دا رایټینګ ډېر په ښایسته انداز کې مونږ ته په نظر راځي. د دې نه علاوه چې کوم دی که نه بیا په دې کې نور تاسو نور څیزونه هم ایډ کولی شئ. مختلف څیزونه دي. تاسو دې سره تصویر مطلب د پي این جي چې کوم پکچر وي هغه تاسو دې سره ایډ کولی شئ. چې څه هم تاسو غواړئ هغه تاسو ایډ کولی شئ. زه یو تصویر په دې باندې لګوم چې تاسو وګورئ. د عدنان یو تصویر دی، د عقرب، چې تاسو هغه وګورئ چې هغه به دې سره مونږ څنګه لګو. دا په پکسارټ کې پروت دی. دې نه به تصویر راوالو. دا تصویر به پې ولګو. خو د عدنان دا تصویر به ټیک وي یار. دا چې راوالې دغه شانې کې به کټ کړئ. سوي دا ما پي این جي تصویر جوړ کړی دی په پکسارټ باندې. دې باندې به زه انشاءالله یو بله مکمل تفصیلي ویډیو جوړوم چې په هغې باندې تاسو پوه شئ. پکسارټ هم ډېر زبردست اپلیکیشن دی د تامنیل جوړولو لپاره. خو پکسل لیب په خپل ځای باندې ډېر زبردست دی، اسان دی، ایزي. دا دی هغه لږ مشکل دی، دا لږ ایزي دی. صحیح شو. دا مونږ دواړه دې ځای کې ولګولو. د دې نه بیا علاوه چې دی نو مونږ به یو قسم رایټینګ په انګلیش کې په دې کې وکړو. صحیح شو. لاندې به ورته ولیکو how to upload video on YouTube. صحیح شو. دا به پې ولیکو چې یاره په تامنیل باندې چې کوم دی که نه که تاسو په پښتو کې تامنیل جوړوئ، په اردو کې چې تاسو د څه باره کې ویډیو وي هغه شانته کې چې دی
هغه تامنیل جوړوئ. دقې شان دې سره مې هم هغه شانې کار وکړو. د رایټ سایډ نه مې دا 2 لاینه کې تقسیم کړو. دې له به مونږ رنګ خو دغه سپین صحیح دی. دې له به دغه ورکړو، دا فونټ پورې چینج کړو. نو زه دلته کې دا یو فونټ دی، زه اکثر دا فونټ استعمالوم. دغه فونټ مې دې له ورکړو. دې کې ډېر شی فونټونه دي. بیا به دې له مونږ سټروک ورکړو، بارډر صحیح شو. بیا به ورته شیډو ورکړو. شیډو به ورکړو چې دا لږ واضحه شي. یعنې شیډو شاته سوری چې کوم شاته راغی نو دغه یې مونږ ته برابره کړو. صحیح شو. دغه نه بیا مونږ ایکسپورټ کړو ایمیج. ایکسپورټ ایمیج چې مونږ لاړ شو 1280 720 دغه تامنیل سایز دی. که دې نه غټې ګورئ بیا تامنیل دلته کې نه راوچتېږي. دغه و تامنیل او دغه و طریقه انتهایي اسانه طریقه ده. چاته بیا هم څه قسمه مسلې نو ما سره کانټیکټ کولی شئ. لاندې په کمنټس کې ما ته ویلی شئ. او ستاسو نورو په کوم څیز باندې نه پوهېږئ ما ته په کمنټس کې ووایئ، نو زه به انشاءالله په هغې باندې په تفصیل سره ویډیو جوړوم او تاسو دپاره به یې شیر کوم. دا واله تامنیل څومره ښایسته تامنیل راغی. دا وګوره عدنان پکې ګوره ښه په سور کې دی. او په یوټیوب به ویډیو څنګه اپلوډ کړو. دا وګورئ دغه ویډیو تر نننۍ ورځې پورې دغه پوره اجازه نه غواړم. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.